برومبه شپه چې کوم پولیس به په قبر کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بيدینه سړی ته په داسې شکل کې راشي چې دی ورته وګوري نو زړه د خولې نه بار وځي، او داسې کېنئ چې کېنئ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ورته وښیي، ورته وایي ما كنت تقول في حق هذا الرجل، د دې سړي متعلق دی دنیا کې څه عقیده وه، دی چې ورته وګوري نو دی به وایي چې ها ها لا ادري والله که زه خدای پیژنم، دا پیژنې دا څوک دی والله که دی خو زه پیژنم. اوس چې د الله په دربار کې او د الله د پولیس په مخ کې ته ووایې چې زه رسول الله نه پیژنم، ستا به څه دي؟ ستا به څه دي؟ دا خو به دې وړاندې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام نقش و نگار آپ په زړه کې لیکلی چې د هغه خوله څنګه وه، د هغه غاښونه څنګه وو. اوس زه تاسو نه دا جومات کې چې ناست یې تپوس کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه څنګه وو؟ ویلی شئ څوک؟ د هغه پوزه څنګه وه؟ سترګې څنګه وې؟ د سر ویښتې څو قسمه وو؟ ویلی شئ چا؟ لاسونه یې څنګه وو؟ په لاره تللې څنګه وو؟ لباس یې څنګه وو؟ پټکې یې څنګه وو؟ څادر یې څنګه وو؟ د چهرې بناوټ یې څنګه وو؟ دا نقشه به دې زده کړي او په دې نقشه به مینې. اوس ته چې د کوم سړی نه پیژنې او د هغه فوټو درته څوک وښیي ته به ووایې چې دا پلانی دی؟ وایي ټول سم وایي، ما ستړی کوئ ما. کوم سړی چې ته نه پیژنې او د هغه فوټو درته څوک وښیي نو ته به ووایې چې دا پلانی دی، او چې پیژنې او فوټو درته څوک وښیي نو څه به وایې چې دا پلانی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر چې درته وښیي نو چې تا وړاندې نه هغه خط و خال پیژندلي نو وبه وایې چې هذا محمد رسول الله وآمنا به، دا جناب محمد رسول الله دی او ما په د ایمان راوړی. نو ملایکې به ورته وایي صدقته، ته رښتیا وې، مونږ ته وړاندې نه پته وه چې ته به همداسې وې. او چې ته وایې چې ها ها لا ادري والله که زه خدای پیژنم، ملایکې به وایي خبیثه مونږ ته وړاندې نه دا پته وه چې ته به همداسې وې. نو په دې قبر کې بیا پې عذاب مقرر شي یا پې لړمان مقرر شي تر قیامته پورې، یا قبر تنور شي او اور پکې بلیږي او دی پکې کله اور پاس راوړي او کله لاندې وړي، کله پاس راوړي او کله لاندې.